زما سوبیدارانو، نایب سوبیدارانو، اولدارانو او د دیر لوي د دیر پایین خدمتګارانو، السلام علیکم وما علینا الا البلاغ. ما داسې خبرې چونکې رالې مخې ته چې هغې بابت کې ما دا سوچ وکړو چې دا کسان خامخا راټولول غواړي. ځینې خبرې دي چې هغه زمونږ د ذهن نه بار دي، هغه به مونږ ستاسو نه یادې کړو. ځینې خبرې به تاسو زمونږ نه واورئ، نو دا محکمه به چلول غواړي، ځکه چې په مونږ باندې د دې محکمې حق دی. اللهم صل علی محمد وعلی او محکمه هله چلیږي چې کله د یو بل سره میلاپي، د یو بل سره ډیټیل چلیږي، نو یو د یو خبرې ته خوږ دي، بل د بل خبرې ته ناشې روان دي. خبرې ډېرې دي، خو لاولۍ خبره زما دا ده چې الله فرمایي په قرآن کې چې واطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولي الامر. الله وایي د ټول نه بلاول زما حکم منې، بیا به زما د پیغمبر منې، او بیا به زما د مشر منې. د الله حکم دا دی چې کله سړی د الله حکم په ځای راوړي، نو هغې ته هېڅ قسم رکاوټونه نه راځي. د الله پاک امداد ورسره ورسوي، رکاوټونه نه وي. خو چې کله د الله حکم وغورځېږي، د پیغمبر طریقه وغورځېږي، نو بیا سړی په ځای کې ډېر ناکامیاب پاتې کېږي. نو د الله حکم بلاول منو، لکه څنګه الله وایي چې مونځ کوه، روژه نیسه، زکات ورکوه، د مسلمان سره ښېګړه کوه، د دې قوم خدمت په صحیح طریقه کوه. دغه شانتې واطیعوا الرسول دی بیا چې د پیغمبر په کومه طریقه باندې ته د قوم خدمت ویلې په هغه طریقه به یې کوو. په دې پیغمبر په کومه طریقه باندې د دې قوم ذمهواري کړې هغه باندې به ځو. او اولي الامر دې ټیم کې زمونږ مثال زمونږ مشران، ډپټي کمیشنر صاحب د لور، زمونږ اسسټنټ کمیشنران صاحبان د لور، دغه شانتي ای ای سی صاحبان، تحصیلداران صاحبان، دا زمونږ مشران دي. موږ به د دې د خبرې تعمیل کوو، هله به موږ په اولي الامر کې راځو. که چېرې موږ د دې د خبرې تعمیل نه کوو، موږ په اولي الامر کې بیا نه شو راتلی. او د دې سره موږ له دا پکار دي چې موږ د خپلې علاقې مشران د دې چګرې د پلنه واله د هغه ګوپلمه پورې، د سرې بالا پورې، د ګوړاګټه پورې، او دېخوا د میدان کلپاڼۍ پورې، او اخوا د شهي خرکنۍ پورې، او دېخوا وسط شبینشۍ پورې، دېخوا په قذافي پورې، او دېخوا د قلنګۍ پورې. په دې کې هر قسم مشران چې دي، که هغه د هر ګروپ سره تعلق ساتي، که هغې کې زمونږ کار نشته، خو دا ټول زمونږ مشران دي، زمونږ قدرمند دي، زمونږ د دې علاقې دي، نو موږ به د دې ټولو قدر کوو. او د دې څخه به داسې رویه استعمالوو چې هغه زمونږ د دې محکمې نه نفرت پیدا نه کړي، چې زمونږ سره مینه وکړي، زمونږ سره محبت وکړي، موږ له زړه راکړي، موږ له غاړې راکړي. نو موږ به په دې علاقه باندې په ښه طریقه چلېږو. داسې یو وخت هم راتلی شي چې موږ به یو کار کوو، موږ ته به د مشرانو ضرورت وي، نو چې دا مشرانو څه زمونږ خبرې ورانې، نو مشران به بیا زمونږ حمایت نه کوي. نو لحاظه تاسو زه به حیثیت د سوبیدار میجر خبره کوم چې کوم ځای کې مشران دي، که د هر ګروپ سره تعلق ساتي، د هر پند سره تعلق ساتي، هغه د هغو خپل کار کوي، زمونږ کار نشته. خو موږ په هر ځای کې که سوبیدار میلاویږي، که نایب سوبیدار میلاویږي، که اولدار میلاویږي، که سپایان میلاویږي، نو چې دې اوس زمونږ ښه رویه، که د افسرانو صحیح او که د سیاسي کسانو صحیح، او که دغه شانتې د علاقې د یو غریب سړي سره ولې نه وي، خو چې زمونږ رویه به صحیح. ما یو څو خبرې ستاسو په نوټس کې راولم. لاولۍ خبره زما دا ده چې موږ د ټول نه لاول لی والا په غارتونو کې چې څومره سوبیداران دي، نیب سوبیداران دي، اولداران دي، نو تاسو ته زه به حیثیت خاص کوم چې په خپل غارتونو کې د مانځه تعلیم ډېر وکړئ. د خپلو غارتونو نه بېلمازۍ دې وباسئ.
یو ملګری نه پوهېږي کمزوری دی هر څنګه دی تا ورسره حکمت عملي کوه چې دې مانځه ته ټیم ورکړي خپل لمونځ کوي یوه دویم چې کله لمونځ کېږي نو انشاءالله زمونږ ته به په دې علاقه په دې وطن په دې لیو کې به د علي و محفوظ ته روانه شي خو ښکته به نه شي دویمه خبره زما دا ده چې بایي په خپل غارتونو کې د ډسپلن ډېر غټ خیال وساتئ مشر او د کشر تمیز وکړئ یو صوبیدار دی بل اولدار دی بل نیب صوبیدار دی بل سپایي دی چې سپایي راپاسېږي د اولدار کار چلی اولدار راپاسېږي د نیب صوبیدار کار چلی د نیب صوبیدار د صوبیدار چلی او صوبیدار میجر چلی نو دا زموږ انتهایي نااهلي ده مهرباني وکړئ هر صوبیدار هر اولدار هر نیب صوبیدار په خپل خپل غارتونو کې دا خبره واضحه کوي چې د ډسپلن غټ خیال وساتئ درېیمه خبره مې دا ده چې کله د ډسپلن خیال ساتئ نو د خپل غارت صفایي د خپل سپایي کومه صفایي ده چې آیا دا په دا اغوستي سري دا په څه کې روان دی ده د سرکار اردي ورکړې ده که چاته اردي نه میلاو مهرباني وکړئ راشئ چې موږ له اردي ورکړو چاته نه میلاو هغه دې راشي خپله اردي دې والي که هغه ټوپۍ دغه د سپلی دي که جامې دي که جرابې یا درې شیزونه مونږ ته راغلي دي چې مونږ له ورکړو خو د سپلی د خپل پیزار او د خپل ډسپلن په غارت کې دا صوبیدار ذمهوار دی نیب صوبیدار ذمهوار دی اولدار ذمهوار دی چې د خپل غارت ډسپلن غټ خیال ساتي بله خبره دا ده چې په غارت کې تاسو مال چې د سینیر له جونیر لږ تمیز وکړئ چې سینیر دی جونیر دی چې سینیر راپاسېږي او جونیر ته هدایت کوي نو دا ګناه نه ده خو که جونیر راپاسېږي او سینیر نه وکړي د دې زه خلاف یم چولټې خلاف یم دا ګوره بیا زما تاسو خفه کېږئ نو تاسو په نوټس کې ما ذکر راوستله چې زه اوسه بیا دلته هم خلاف یم او زه اوسه ډیس په دفتر کې خلاف یم که بیا ما له سړی راته نو دا به نه وایي چې زما څه تعاون به نه وي سینیر دی جونیر دی بس د دې په منځ کې خپل تمیز تاسو کې بس هر سړي ته خپل معلوم دی چې زه څومره پورې روان یم بیا د هغې نه بعد بله خبره دا ده چې په خپل غارت کې او د عوامو سره خوشاخلي استعمالول پنځم نمبر خبره دا ده چې کله د عوامو سره په غارت یو مشر راغی ته په هر غارت کې چې د سمرباغ په غارت کې په میدان کې په لاق قلعه کې په د کوز تحصیل کې یا دلته نو مشر او کشر او سپایي ټول له پکار دي چې د هغې سره ښه اخلاق استعمالوي بیا د هغې نه وروسته چې کله د اخلاق خبره ختمه شي نو بیا ورسره دویمه خبره دا ده چې که چېرې یوه سپایي یوه غلطي وکړه په خپل غارت کې نو زه به یې ښځې تاسو ته سوال کوم چې بعضې معمولي خبرې موږ ته مه رامخته کوو په غارت کې اولدار له پکار ده چې هغه اولدار راولېږي او هغه سړی کښېنئ که د هغه سره نیب صوبیدار یې هغه پې خبر دي چې یاره دې هلک کې دا غلطي ده تاسو مهرباني وکړئ دا غلطي وباسئ نو هغو په خپل نه که چېرې ستاسو په خبره عمل نه کوو تاسو زما نمایندګان یئ ستاسو په خبره عمل نه کوو نو بیا به د هغې نه بعد بیا پې نور کار به ورسره نه لرئ بیا یې انډر رپورټ کې راویې لګیا بیا موږ نور اخوا کوو خو که تاسو یې سیټ کوئ نو ډېره به ښه دا ستاسو یو فریضه ده یا ستاسو یو حق دی چې تاسو دا حق ادا کړئ بیا د هغې نه بعد کله ستاسو په غارتونو کې ایمرجنسي حالات راشي چې مثال کې اچانک سړی بیمار شو یا اچانک سړی ته یو اټیک راغی نو دوستانو دا د نوکري مهرباني کوئ بر وخت په کوم سب ډویژن کې چې دا حالات تاسو ته راځي په غارت کې نو په هغه وخت کې د غزګي اسسټنټ کمشنر او مقامي صوبیدار او صوبیدار میجر په نوم غارت کې یو داسې یو خبره راغله اچانک چې هغه مخکې شو کېږي نو په دې باندې به غفلت نه کوئ هېڅ پته نه لګي که د دغه غفلت په وجه باندې غارت ته نور نقصان ورسي ګانر ته اور ولګي نو بیا به د هغې ذمهوار هغه صوبیدار هغه نیب صوبیدار هغه اولدار به ذمهوار موږ به نه بیا ټول انچارجانو ته دا علم زه په خبره کې راولم تاسو ته چې څومره انچارجان چې دي څومره چې دي که هغه اولدار دی که صوبیدار دی که نیب صوبیدار دی چې هغه کله د یو ځای نه بل ځای ته هغه ټرانسفر وشي خبره مې ځینې کې راځي د یو ځای نه بل ځای ته ټرانسفر وشي نو هغه انچارج له پکار دی چې د ټول نه اول خپل حدودات برابر کړي چې زما حد د کوم ځای پورې دی
زه صوبیدار یم دلته چې زما په دې ایریا کې څومره ایریا زما سره یو سړی د بل ایریا ته کراس کول دا جرم دی، دا ناقابل قبول خبره ده، دا بالکل جرم دی. د دې سینو زه خلاف یم چې یو سړی په یو ځای کې کار نه یو هغه دا ځای کراس کوي او بل ته وراوړي، د بل صوبیدار په کار پیدا کوي، نو دا زموږ لپاره باحیثیت نه ده پکار چې موږ کله یو ترانسفر کېږي د یو صوبیدار یو ځای نه بل ځای ته یا د یو والدار کېږي یا د چې هغه پکې چې ټول اهم خبره هغه دا ده چې هغه خپل وجودات معلوم کړي چې زما د کوم ځای پورې لاس دی. په دې خبرو ذهن کې راځي. ورپسې بیا دویم خبر دا ده چې که چېرې په ګارت کې یا په علاقه کې ناخوشګار داسې حالات تا ته پیښ شو، د چا په زیرعه ته پیښ شو، چا په غوږ کې راته راورسوله یا د خپل انټلیجنس روان دی او هغه دی، نو بر وخت اسسټنټ کمیشنر د هغه ځایګي مقامي کوم ایسي چې د کوم ایسي تعلق ساتي هغه او د هغې نه بعد صوبیدار میجر خبرول. که باقي ګارتونه چې کوم دي نو ګارتونه د هر صوبیدار نه لاندې خپل ګارتونه دي، د هر صوبیدار نه لاندې خپل ګارتونه دي. لکه تیمرګره به والو، تیمرګره کې زمونږ پاچا سرکل صوبیدار دی، مثال کې په یو ګارت کې سره لاول به صوبیدار خبروي، د صوبیدار نه بعد به ما خبروي او دغه مقامي ایسي به خبروي. خبره هم ځینې کې راځي. دغه شان د هر سب ډویژن طریقه شوه. پنځم نمبر خبرداره چې څومره اسسټنټ کمیشنران دي 4 دي او د هغې سره بیا ایسیګان دي او د هغې سره تحصیلداران دي. تا یو قصه تا ته مخې ته راغله خو لیکن اسسټنټ کمیشنر صاحب نشته په مقام، نو هلته به ایسي ناست د هغه په نوټس کې راوړه که ایسي صاحب چوټي اخیستې وه یا ایسي صاحب چوټي د ډي صاحب نه اخیستې وه، نو په هغې کې ستا کار نشته چې دا شته او دا نشته، هغه ستا کار نه دی، هغې اختیارات ستا څخه نه دي راغلي. نو بر وخت تحصیلدار خبروي، د هغه ځایګي چې کوم مقامي تحصیلدار دی هغه خبروي او موږ له اطلاع راکوي چې موږ ته پته لري چې بهی دا کار وشو. بیا کوم ځای کې چې اسسټنټ کمیشنران تاسو ته وینا وکړي چې پلان ځای ته نفري ورسوه، نو نفري بېشکه ویسه 100 کسانو ته وایي، 10 ته وایي، 15 ته وایي، 6 ته وایي، 10 ته وایي، هر څه چې ورسوه، خو د هغه سرکل صوبیدار په نوټس کې راوله او د صوبیدار میجر په نوټس کې راوله. ځکه چې ته یو ځای ته تللی او زه ستا نه نیم خبره او هلته ته پروت یې، نو په تا پسې به زه در منډې وم، بیا به په کوم غر کې ګورم، د کوم مرغلانې به زه تا ګورم چې خپې یې چېرته ده او سر یې چېرته دی او لاس یې چېرته دی. نو چې زه خبره یم نو که ما ته ضرورت راشي ستا مطابق نو زه به نفري در والم او ځان به در رسوم. په بار ټیم کې که خیر هم کړی دا موبایل کار هم نه کوي، نو چې په وخت زه خبره یم او ما له علاج که موبایل بیا کار نه کوي نو زه به ځان در رسوم کړم. بیا دویم نمبر شپږم نمبر خبره ده چې څومره اسسټنټ کمیشنران دي زمونږ او څومره سرکل صوبیداران دي، نو صوبیدارانو ته زما خواست دی چې مهرباني وکړئ د خپل سرکل اسسټنټ کمیشنرانو سره خپل رابطې صحیح ساتئ، د هغو سره خپل تعلق ساتئ، د هغو سره خپل مینه محبت ساتئ چې هغو په تاسو باندې داسې یو اعتراض نه کوي چې یاره د صوبیدار له کار نه دی. خبره هم ځینې کې راځي. بیا ورپسې اووم نمبر خبره دا ده چې په هر ګارت کې کم ګارتونو کې چې پوسټونه دي، لکه مثال پاټه کې اوس ورسره دي تاسو سره او په ځینو کې پاټه کې نشته، چې په کم کې پاټه کې دي نو مهرباني وکړئ د پاټکو مضبوطیا وکړئ. که چېرې پاټه کې په داسې حالت کې علاقه کې چې تاسو کوئ نو دا نه ده، خو یو خبره وپکې چې داسې به یې نه ټینګې چې سړي ته یې ما له سره راکړه، نه هغه به نه د قانون مطابق چې کوم شي باندې تا ته د افسر بالا حکم وي چې دا ونیسه، هغه شی بند کړه، راوړه، مراسله پکې جوړه کړه، اسسټنټ کمیشنر صاحب خبر کړه، د هغه ځایګي چې کوم اسسټنټ کمیشنر هغه خبر کړه، مقامي صوبیدار پې خبر کړه، تحصیلدار دغه د صوبیدار میجر خبر کړه او هغه قانون ته ور مخامخ کړه، قانون چې هغې له کم حق ورکړه او عقب ورکړه. که قانون سزا کاوه سزا به کړي، که قانون نه سزا کاوه ستاسو ته کار نشته، ستا صرف نیول دي خو د پرېښودو چل ستاسو نشته. نیول ستا کار دی، پرېښودل د اسسټنټ کمیشنر کار دی، د ای ای سی کار دی، دا د هغو کار دی، زما ستا کار نه دی. دا خبره ذهن کې راولئ. بیا د هر ګارت کې سرکل صوبیدارانو ته زما دا خواست دی چې کم ځای کې د چا سره څومره ګارتونه دي مهرباني وکړئ د دې ګارتونو له خیال ساتئ چې آیا دا ګارتونه په غفلت کې نه پاتې کېږي. خیال یې کوئ چې دا ګارتونه څنګه دي، یخ دي، اوده دي، داسې نه چې څه حالات ستاسې چې
غارت ودی او ته وایي چې دا یخ دی، نو چې یخ نه وي هغه به ودی. نو مهرباني کوئ چې چا سره څومره غارتونه د صوبیدارانو سره ورسوي په خپل سرکل کې، مهرباني کوئ په هغې باندې لږ نظرثاني کوئ. بیا د هغې نه بعد بله خبره دا ده چې کله په خپل غارت کې او په خپل سرکل کې د چا سره څومره نفري ده، د چا سره څومره سټاک دی، یا د چا سره څومره رد بدل تلو راتلی، د دې مهرباني وکړئ هر سرکل صوبیدار د خپل رجسټر برابر کړي چې د امید رب رجسټر هم پروت وي، د سټاک رجسټر هم پروت وي، او د هغې سره د اجرې رجسټر هم پروت وي. دا د صوبیدارانو ذمهواري ده چې صوبیداران راپاڅي کړي د خپل غارتونه چیک کړي چې به یې په کوم کوم غارتونو کې دا رجسټر شته یا نشته. باقي د دې سره په دې یو رجسټر کې به دا هم کوي چې مثال کې د یو ځای نه یوه نفري لاړه یو ځای ته، هلته یوه وقوع وشوه، جلوس راووتو، د بازار چکن وشو یا بل وشو، نو داسې یو رجسټر د هر غارت والا پکار دی، او بیا خاص کر د سرکل صوبیدار له پکار دی چې د سره پروت وي چې په هغې کې هغه ورځې هغه ډیټیل ولیکي چې په دې تاریخ باندې موږ د اسسټنټ کمیشنر صاحب په حکم باندې بازار ته لاړو، جلوس ته ووتو، نفري مو ویوړله، او دومره کسانو او دا مقامات وشو، او دا واپس موږ په دې ټیم راغلو. ولې غارتونه ما ته پته ده خلک پکې پروت دی، د عمرونو پروت دی، نوکریان یې پکې پوره کړی، او ځینې پکې شرمېږي منډه وایي. نو دا خبره ستاسو په نوټس کې راوړم چې بیا پې سبا له ورته زه لاس په ږدم، ګاډی ورته ماښام نه ودروم او بشتری وله ګاډي ته وراچوم او بغیر اډره په مخه کوم، نو دا شی به نه کوم. مهرباني وکړئ صحیح موږ ته پوزیشن خیال وي چې موږ ته پته لګي چې وایي دې سړي دومره ټایم وشو. دا خبره نوټس کې راولې ده. کله چې د یو سړي اډر وشو نو افسران بالا ته صدر درد مه جوړوئ، ډي سي صاحب ته یا اسسټنټ کمیشنرانو ته صدر درد مه جوړوئ. د سړي اډر وشو، صوبیدار نایب صوبیدار او حوالدار ته حق حاصل دی چې مهرباني وکړه فارغ کوئ ځي چې ځان دې رسوئ. تاسو د صوبیداران نایب صوبیداران او حوالداران د دې اسپایي خپو ته پړي مه ور که چېرې تاسو د خپې ته ورته پړي ور اچوئ یا صوبیداران یا حوالداران یا نایب صوبیداران، نو زما به دغه صوبیدار سره بیا کار وي، زه به یې اسپایي پرېږدم، د اسپایي زما کار نشته. بیا ټول صوبیدارانو ته خواست دی، حوالدارانو ته خواست دی، په میاشت کې یو ځل دا اسلحه صفا کوئ. د دې نه زمونږ رزق دی، په دې باندې مونږ برتې شو، الله پاک قدم په دې باندې مونږ نیسي چې کله داسې اور لګي نو یو ماشین دوره ځان سره راغی، هېڅ خبره نه ده. خو لیکن هر کله چې نفري ورکوئ د غور دپاره، نو د هغې دپاره ښه طریقه دا ده چې تاسو ورته لښته ورکوئ. چې کله تاسو چوټیانې ورکوئ، سرکل صوبیدار به د صوبیدار میجر په نوټس کې چوټي راولي، او کوم چې غارتونه دي نو غارتونه به د صوبیدار په نوټس کې راولي چې زه به لاړ شم، هغه ولې چې هغه تر خپل نقشې پته لګي که دلته ایمرجنسي جوړېږي نو زه به صوبیدار راټینګوم، صوبیدار به غارت راټینګوي. نو چې غارت د صوبیدار نه خبر یم، صوبیدار نه زه نه یم خبر، نو څه به کړو؟ باقي چې کم سړی بیمار یې اچانک دته میډیکل وشو، نو ټولو صوبیدارانو نایب صوبیدارانو او حوالدارانو ته بیا هم دا خواست دی چې میډیکل یې د ځان سره مه ساتئ په غارتونو کې. مهرباني کوئ د هغه میډیکل موږ ته رالیږئ، د صوبیدار قایم کوم سرکل صوبیدار د هغه نه پې درخطه دی، د ځان څخه فوټوسټیټ ګرئ موږ ته رالیږئ چې موږ سبا له که ډي سي صاحب ته څوک په دې سړي اعتراض کوي یا څوک د هغه په نوټس کې راولي، نو چې موږ ته پته چې پلانې سپایي دی یا صوبیدار دی یا حوالدار دی، هغه رالګېدلی بیمار دی، صرف زموږ چې دا میډیکل پروت دی. د 9 بجو نه وروسته به اسپایي په چوټۍ نه پرېږدئ تر د سهار د 6 بجو پورې. ولې به یې نه پرېږدئ؟ په دې به یې نه پرېږدئ چې د اسپایي ستاسو په روزنامچه کې حاضر دی او ده د شپې تللی دی او پردی غلا یې کړې ده یا یې مړی کړی دی، نو دا به ته د روزنامچه کې ته ښایې که نه سړی هلته ونیول شو دا به هغه ښایي، ته به یې ښایې که هغه به یې ښایي، کوم یې به یې ښایي؟ هو په یو حالات کې پرېږدئ چې که ته د ده د کور نه ایمرجنسي جوړه شوه، پلار یې ټلیفون وکړو، ترې یې ټلیفون وکړو، ورور یې وکړو چې هغې باندې ستا تسلي بخش جواب دی، به یې پرېږدو خلک کور دی. تعلیم کوئ په هر غارت کې لږه لږه، د ماسپښین نه موقع یو ته میلاویږي، د سهار نه موقع میلاویږي، د غرمې نه موقع میلاویږي، 2 کسان 3 کسان په خپل منځ کې راغونډېږئ او تعلیم کوئ، نو الله پاک به تاسو باندې برکت اچوي، خیر به راځي، رحمتونه به ورېږي، په تاسو باندې هېڅ قسم رکاوټ نه وي. داسې یو عادت خوښه وه ښه ده، که نه وه خوښه زما مس اتفاق نشته. زما دا مقصد دی، زه وایم چې تاسو په دې محکمه کې مخلص کسان، مخلص هغې ته وایي چې د الله نه یېرېږي، دغې ته زه مخلص وایم چې داسې په دې محکمه کې یو فنډ سټارټ کړو، زه به پکې د ټول نه ډېره ورکوم،
چې کله یو سړی که سوبیدار ځي که حوالدار ځي که سپایي ځي او هغه ریټایر کېږي نو چې هغې له دغه وخت مطابق په هغه باندې پروګرام کوو او رخصته کوو. دا ستاسو دغه دی باندې بیا ما ته ووایي چې یا دا خبره زمونږ خوښه ده یا نه ده خوښه. د هغې نه بعد زه خپلې خبرې ختموم، باقي دعا به وکړو. دعا وکړي واعف عنا. افسران دی الله زموږ ټول حفاظت وکړي، الله د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي، دا په مشرق کې که په مغرب کې که په شمال کې که په جنوب کې، الله ته زموږ ټول مسلمان حفاظت وکړي. یا الله زموږ دا محکمه په داسې طریقه وچلوي چې الله سته پرې راضي کېږي، صحابي پرې راضي کېږي. یا الله څه قسم رکاوټ یا الله هغه ته ختمه کړي، الله چا څه قسم ضرورت یا الله ته د شرع مطابق حاصل کړي. یا الله زموږ داسې امداد وکړه څنګه چې تا د ابراهیم خلیل الله په اور کې کړو، الله داسې امداد وکړه څنګه چې تا د نوح علیه السلام په کښتۍ کې کړو، الله داسې امداد وکړه څنګه چې تا د یونس علیه السلام د مړي په خټه کې کړو، الله داسې امداد وکړه څنګه چې تا د نبي علیه السلام په غار حرا کې کړو، الله داسې امداد وکړه څنګه چې تا د نبي علیه السلام د بدر په مقام کړو. الله ستا بندګان یو، عاجزان یو، فقیران یو، مسکینان یو، خطاکار یو، زینکار یو، شرمکار یو. الله موږ د چا د جګړې نه یو، الله موږ د چا د لاس تاوهلو نه یو. الله ته زموږ غیبانه امداد وکړه. الله زموږ پیسې، زموږ مالونه، زموږ دولتونه د هسپتالونو نه بچ کړه، یا الله د قچرو نه بچ کړه، یا الله د جرایمو نه بچ کړه. الله زموږ مال، زموږ دولت، زموږ پیسې الله ستا په کور کې ولګوه، ستا په مدرسو کې ولګوه، د غریبانو د یتیمانو په حق کې ولګوه. الله موږ له هغه مال دولت راکړه چې ته پرې راضي کېږې، ستا حبیب پرې راضي کېږي. الله چې ته پرې خفه کېږې، ستا حبیب پرې خفه کېږي. الله زموږ نه وساته، الله موږ هم ته وساته. الله زموږ نه راضي شه، موږ راضي یو. الله په ځان کې زموږ د ټولو مسلمانانو دا کلمه چې لا اله الا الله